بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ملکن ټي وي قدرمنو کتونکو اتیانو بازار ته راغلی یو اتیانو په بازار کې یو غوغا جوړه ده چیرې د خلکو د عوامو ته لکه ډېر زیاتو دوی چې کوم دغه کړي د تجاوزات کړي د هغې خلاف چې نن حکومت او اریګیشن والا او د ضلع انتظامیې د سایډ نه دوی باندې لکه اپریشن شروع دی نو په دې کې ډېر خلک متاثره شو غریبانان متاثره شو نو د دې عوامو دا مطالبه ده چیرې موږ د دې مقابل بل ځای راکړي نو موږ فیصله په تاسو پرېږدو او د مشرانو سره به موږ خبرې کوو نو چېرې هم مزه د ملکن ټي وي سره عظیم قریشي مې نوم د جماعت اسلامي سره هم تعلق دی او د تجاوزاتو د اپریشن چې شروع کېدو د نه مخکې مونږ د ایکسین صاحب سره او د کمشنر صاحب سره ټولو سره ملاقات وکړو او په هغې کې هم دا خبره وکړه چې دې غریبانو ته د روزګار که خرابوي نو الټرنیټ په دې ته څه ورکوي متبادل ځای به څه ورکوي نو دوی مونږ سره ډېره کوآپریټ او لهجه وساتله ډېر کوآپریشن را سره وکړو دا خبره راته کړې ده چې موږ به تاسو له الټرنیټ ځای هم درکوو تاسو راشئ کمشنر صاحب له دفتر ته راشئ هلته کې اول ته هم ځای درکوو زموږ صرف د حکومتي واکدارانو دا مطالبه ده چې کم سے کم هر یو غریب دلته کې په دې کیبین باندې په دې چوپړۍ باندې 100,000 روپۍ لګولي دا کار ایلیګل دی خدای را پاسم زه صرف دا مطالبه کوم چې دوی له دې متبادل ځای ورکړي ما نوم نورزلي خان دی او زه دلته ایډیشنل اسسټنټ کمشنر په طور باندې ډیوټي کوم تخبای کې دلته کې چې کوم مونږ د انټي انکروچمنټ اپریشن سٹارټ کړی دی په دې کې اول ځل مونږ نوټس ورکو بیا ورته مونږ سیکنډ او فائنل نوټس هم ورکو دې نه علاوه زموږ ایس ډي او صاحب چې کوم دی باقاعده دی باندې وزټ وکړو پرون زر علامه او دلته کې چې کوم مشران دي هغه ټول سره زه میلاو شوم هغه سره کېناستم د هغه ګریوینسز ما واورېد او هغه سره مې په دې باندې ښه پوره ډسکشن وکړو خو هغه ما سره دا ومنله چې دا به مونږ انشاءالله په خپل لري کو ډېر حده پورې نن لګیا دي هغه په خپل لري کړیم دي او دې نه علاوه زموږ ټیم باقاعده په دې باندې اپریشن سٹارټ کړی دی چې کوم پرمننټ انکروچمنټ دی نو هغه لګیا دي ریموو کېږي او انشاءالله دلته کې د خلکو د طرفه موږ ته هېڅ قسمه ريزسټنس نه دی راغلی او ټول کوآپریټیو دي او شکریا دی ټولو خلکو زما نوم نذیر احمد ایس ټي او اریګیشن هیډ ورک ملکنډ دا دلته مونږ نن انټي انکروچمنټ اپریشن سٹارټ کړی دی په اتیانو بازار کې نو انشاءالله چې کوشش دی په ورځو کې به دا سرته ورسي عوام بالکل تعاون کوي او خپل اپنی مدد آپ باندې ټولې جوم پړی او څه چې وي هغه ټول هر څه ناجایز چې و هغه یې ریموو کړل او اپریشن جاری دی اے سی صاحب او ډبل اے سی صاحب ټول انتظامیه پولیس هر موږ سره تعاون کوي عوام هم تعاون کوي ټي ایم اے والا هم شته ټول سټاف او داسې څه ناخوشګواره واقعه نشته په دې روډ باندې یو ګاډی نشي تللی اوس خو کم از کم لکه دې ته به دا په ورځ دوه کې دا ثابته شي چې کم از کم په دې کې به درې ګاډي په یو ځای تللی شي دا هر څه دا کچرې مجرې به زه لر کوم او په دې واپس انشاءالله چې د دې دواړه طرف ته د دې لپاره فنډ منظور شوی دی ایم این اے صاحب فیډرل منسټر صاحب چې زموږ د دې علاقې دې ته تقریبا ښه پوره فنډینګ شوی دی فوټپاتې به جوړېږي دا روډ چې کم کم ځای کې خراب دی اب ورسره جوړېږي نو ظاهره خبره د عوامو ته پیدا ده زما نوم عثمان شاه دی او زه د دې اتیانو باشنده یم زه د اتیانو د بازار د تنظیم سره د سوشل ورکر کار کوم او د نیشنل یوت اسمبلی ممبر هم یم دلته چونکې تاسو خبره وکړه چې دلته کم تجاوزات دي د هغې متعلق دلته اپریشن شروع شوی دی لاول خو ټول نه خبره دا ده چې د اتیانو خلکو ولنټیرلی په خپل تجاوزات ختم کړل او د ادارې سره خپل ښه کردار ادا کو خو ادارې لم پکار دي دلته به ډي سی صاحب او د اے سی صاحب او د متعلقه نمایندګان ناست دي پکار ده چې دې خلکو له متبادل د ځای بندوبست وکړي ځکه چې دا خلک دلته روزګار ته ناست نو د یو کور او د دوو کورو مسله نه ده دا د 100 کورونو دلته مسله ده چې 100 او 80 کورونه بېروزګاره شي نو هغه خلک به جرایم طرف ته ځي نو پکار ده چې محکمم په دې کې خپل کردار ادا کړي او د دوی لپاره متبادل دلته په اتیانو کې دا ځایونه شته چې منډۍ دي خالي دي هغې دپاره یو متبادل ځای دوی دپاره تیار کړي او دا دکانداران ټول هلته شفټ شي نو انشاءالله تعالی چې د اتیانو او د بیوټیفیکیشن دپاره چې دوی کوم وایي چې دلته بای روډ راځي او د اتیانو دپاره به دلته اخوا او دې طرف ته هغه سایډ ته فوټپات ساجېږي نو دا هم د ترقۍ یو کار دی موږ دا نه غواړو چې د اتیانو د ترقۍ دا کار دی ودرېږي خو ټولو محکمو ته هم دا اپیل کوو چې د دې غریبو خلکو دپاره د روزګار
چې کوم نن د دوی د روزګار په خپله ولنټیرلی لګوي دا چاپ مړ کینی چې یو سړی دی بچو له رزق ګټي او هغه دې راولګي او خپل روزګار دې په خپله وران کړي نو دا د چا په زړه نه وي خو چونکې مجبوري ده نو پکار ده چې د هغوی مجبورۍ ته محکمه وګوري او د هغوی دپاره متبادل د ځای بندوبست وکړي او د هغې دپاره متبادل داسې ځای دغه کې چې پاتیانو کې خاص خلک ورځي د یو میلې ټایپ ځای د یو دکاندارانو دپاره بیله یو منډۍ ونیسي یو منډۍ نه تقریبا 2 3 4 منډۍ داسې دي چې هغه کلاو پرتې دي نو چې په هغې کې دا دکانداران شفټ شي او محکمه د هغوی سره د مالکانانو سره خبره وکړي او دا دکانداران هلته شفټ شي نو انشاءالله تعالی چې اتیان به په ترقۍ نور هم روان شي. عرب خان مې نوم دی او د بازار کابینه کې ما ممبر یم ایډیشنل سیکرټري ما وایي دا کوم اپریشن چې روان دی نو زه د غریب د په چاړه باندې چې کوم د غریب په مرۍ باندې چاړه راښکلي که یو انسان دې سوچ وکړي د کوم ځای نه چې د سړي رزق وي او ته ورته وایې چې وایي دا شی ورانومه زه نو هغه په زړه باندې نه څه تېرېږي. زه د حکومت نه دا خواست کوم چې وایي تاسو دا اپریشن کوئ د 1978 نه دا اپریشنونه روان دي کېږي اخر د دې سهل پکار دی چې دا عوامو ته څه روزګار هم ورکول پکار دی یوازې دا نه دی چې زه د هغه کور وران کړم او د هغه چې کوم دی دکان وران کړم د ده دپاره داسې متبادل ځای شته اول خو پکار چې به دې یو میټینګ شوی وی دا اے سی ډي سي چې کم غټ خلک دا ټول راغلي وي د اتیانو په سطحه د شیرګل په سطحه د دغبې په سطحه دا ناس وی چې دوی چې کوم دی دا خبره کړې وي چې به زه دا اپریشن کومه دا غریب چې کوم دی در په در کومه دوی له یو داسې متبادل ځای شته چې زه دلته دا دوی ته زه واړم ته دا اپریشن چې کوې دې ته لکه کیمره راواړوه دا ځای چې کوم دی ته دا مثلا مطالعه دا درکو دا ځای ته په دې ته څه کې آیا ته پې فوټپات ساز کې ته پې چې کوم دی کرسۍ لګې ته پې خلکو له څه سهولیات د دې ځینې ته څه سهولیات ورکې ولې د خلکو دا روزګار ختمې څه دا خیر دوی څه ګناه کړې ده ته ما اوس دغه ترون د دې سړي دا وران کو چې دا کومه خرچه شوي نو 50-60 زره روپۍ د به یې ترون باندې په دې چوپړۍ باندې شوې ده د دې نه ما دا ووایه زه 2 میاشتې بعد 3 میاشتې بعد به زه دا ځای بیا ګورم دا به دقه شانتې پروت وي که آیا په دې باندې فوټپات دا حکومت سازی اریګیشن والا سازی نو زه بیا حمایت کومه چې دا سرکاري ځای او دوی قابض کو به یې دوی ناجایزه کړې ده سرکاري ځای دی خو یو غریب پې ناست دی هغه پې څه دهشتګردي پې نه کوي ځان له پې 2 روپۍ ګټي څه قابض پې نه دی ځان له پې یو ټوکرۍ لګولې ده 2 روپۍ 3 روپۍ ګټي یو خپل روزګار یې شروع کړی دی نو اوس چې کوم د حکومت دا قبضې واخیستلې خو زه د حکومت ته یم چې ته ماته داسې څه وښایه زه به تا نه دا تپوس کوم زه یو سابقه ناظم یم چې ته کال بعد یا 2 میاشتې بعد په دې طرف باندې ته څه سازې زه اے سي ته او ډي سي ته هم دا وایم چې تاسو کله مخکې میټینګونه وي په هغې کې دا وایي چې بهی دا غریب خو موږ تنګو د دوی په دې مرو باندې د چړې راکاږو خو آیا دوی له څه متبادل ځای په کار دی او که نه دی زه د اتیانو د بازار د کابینې طرفه د خپل طرفه زه د اے سي صاحبو د ایس ډي او صاحبو د انجینر صاحبو ډېر زیات مشکور یم چې مخکې موږ له نوټس راکړی چې دا تجاوزاتو به موږ په 26 تاریخ باندې ختمو که فرض که دوی اپریشن کوو د شیرګل په شانتې یا د نورو ځایونو په شانتې نو بیا به په بازار کې ډېر زیات نقصان کېدو د خلکو سامان د هغوی پروټو د هغوی سبزیانې دا به خرابېدي خو زه د خپل ملګرو له طرفه د دوی ډېر زیات مشکور یم چې دوی موږ له 2-3 ورځې مخکې په بازار کې زموږ سره وګرځېدل او هر یو دکاندار ته په خپله باندې وی چې موږ په 26 تاریخ باندې به که خیري 9 بجې دلته اپریشن شروع کوو او د هغې نتیجه دا شوه چې د مخکې د خلکو د دوی د راتلو نه مخکې خلکو خپل سامانونه ځای ځای ته موږ انتهایي مطمئن یو د انتظامیې نه د اریګیشن ډپارټمنټ د افسرانو نه چې هغوی موږ سره ډېر زیات تعاون وکړو زموږ په ریکویسټ باندې مخکې د خلکو له نوټس یې ورکړي او دغسې موږ د دکانداران د زیات نه زیات نقصان نه بچ شول. د اتیانوان ناظم یم امیر سلطان مې نوم دی دا بازار اپریشن شروع دی اے سی صاحب زموږ سره د دې نه ورځ 2 مخکې میلاو شو د عوامو ته غریبانانو ته لکه سرکاري بل یو ځای داسې میلاو نه شو لکه ډېر یوې چوپړې ته 8 کسه 9 کسه کوړمه وه تکلیف دې ته ډېر دی خو د اے سی طرفه د دې زموږ د لونخوړ سیچو دا ټول راغلي دي موجوده دلته ولاړ دي
عوام پازام نکړ خو ځایونه اپریشن شروع دی او وران شو په دې نه انتهایی لکه دا خلک ډېر بېروزګاره شو نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې دې له خو ځای ورکړي چې دې بې د بچو له سیر وړه ګټي نوکري دلته نشته نور روزګارونه دلته نشته دغه چې بیمار دي او په دې موږ ډېر زیات خفه چې د دې سره لکه داسې ځای موږ له راکړي دي عوامو له قدرمنو کتونکو تاسو د عوامو خبرې هم واورېدلې او د افسرانو د مشرانو خبرې د ډبل اي سي خبرې هم تاسو واورېدلې دلته ټوله انتظامیه د دې علاقې چې کم انتظامیه وه اریګیشن والا او پولیس انتظامیه ډېر په پوره امن طریقه سره دا اپریشن چې دی نو دا دوی وکړو او د دې نه به عوامو ته د دې نه به دا پیدا ټیک ده چې د خلکو روزګار پکې خراب شو د ډېرو خلکو چولې چې دی نو د دې اپریشن د لاسه به بند شي خو د دې نه به پیدا دا راشي چې یاره د دې عوامو ته چې کم دا مین روډ دی په دې باندې مخې ته ډېر غټ کلي آباد دي لونخوړ ته دا چې په مخه باندې تخبې ته وته دی او دا د دې تجاوزاتو د وجې نه چې دی نو دا ډېر هر وخت به دا بازار په ډېر رش کې به مبتلا و نو ټیک ده چې عوامو ته به تکلیف وي او تکلیف دې دا دی چې یاره خلک راغلی وو نو زمونږ خلکو له هم پکار ده چې یاره مونږ د روډ منځ ته سرکاري تجاوزات مونږ نه کوو د روډ منځ ته مونږ رزق الله پاک ورکوي ستا رزق چې په کوم ځای کې هغه به تعالی الله پاک درکوي خو بیا هم لکه نه ده پکار چې یاره په هغې باندې د یو عوامو او د یو د قوم چې دی نو هغه دغه کېږي بندېږي نو ښه خبره دا ده نو په دې فیصله مونږ پرېږدو په تاسو باندې